ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. د دې آیت نه والا تر 53 نمبر آیت پورې دا بدیم بابي د باب کې به اول زور نه وي او به به تخویفی په حالت د ذلقدن او به په حالت د برزخ او به په حالت د آخرت. مجرمانو باندې په حالت د ذلقدن کې چې کوم تکلیف راځي او به د مر نه بعد په کوم تکلیف راځي او په آخرت کې بیا به بشارت اخروی د آخرت د ورځې زیره بیا به الله ذکر کې مکالمه د اعراف والو د اعراف والو خبره به ذکر کې او بل سره جنت والا سره به خبرې کوي جهنم والا سره به خبرې وکي دا به الله ذکر کوي. آخره کې عبارت کوي په شفاعت قهري باندې. اول آیت کې اوس زجر دی هغه چا د پاره چې الله باندې دروغ جوړي او به په دغه حالت الله ذکر کې په وخت ذلقدن کې او به په برزخ کې چې کوم بد حالت سره وي مخامخ کیږي. فمن اظلم سوق دل ظالم ممن دا چانا افترا علی الله کذبا چې جوړي په الله دروغ جوړول نه مقصد دی الله ته نسبت کوي د بچي چې دا الله بچیشتا او کذب بیااته یا نسبت د دروغ کوي د الله آیاتونو ته. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا کسان چې دی رسیږي باغوي ته برخه تقدیر. کتاب معنا تقدیر یعنی دنیا کې چې الله سبحانه رسول کلی مزي و غیره یا نعمتونه یا خوراکونه دا خو بکې. حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې تراشي زمونږه استازي ملائکه تراشي يتوفونهم ثابت يخلين قالوا وتبوي اينما كنتم شرط دی اغا کنتم تدعون من دون الله چې تاسو بار بدل ما سوا د الله نه اچشوس اوس ول आवाज کوي قالوا دبوي ضلوا عنا ورخل زمنا او گواہی به کې د پخپلو ځانونو باندې چې یقینا دا کافرانو. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. هغه آیات کې حالت د ذلقدر په دې آیات کې به حالت د برزخ هغه مرتبه ته ویل کېږي چې د دنیا او د آخرت په دې منځ کې ده. کله چې د آیات کې خطاب شي برزخ کې ښه نو به دا خطاب د ارواح ته خطاب دی او که په دې آیات کې د قیامت د ورځې حال شي نبی به خطابي روح او بدن دواړو ته. قال ادخلوا في او به وتا الله داخل شي پاغړلو کې نور ډلې چې تاسو په کې ورځي جهنم ته. قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار یقینا تیر شوی تاسو نه وړاندې د پیرانو انسانانو نه پور کې ډېر ډلې مخکې تیر شوی دي تاسو په څیر ورځي. کلما دخلت امه لعنت اختها ارکه چې ور داخل شي جهنم ته یو ډله لعنت پکې په خپل بل ملګری باندې چې ځان ودی بل مجرم ګوري خیر لعنت تی پتا باندې استاد را سمګ دي شو ابو استاد راسا حتی اذا دارکو فيها جميعا تر دې پورې چې دوی یو ځای شي
په جهنم کې ټول اذا دارکو معنی وبسر پیوست شخا جمع شي قالت اخراهم لاولاهم او به رستنی خلق د مخکنو خلق بارکه مثلا شاګردان د استادانو بارکه مریدان د پیرانو بارکه عوام د خپل لیډر بارکه ربنا هؤلاء يضلون يا رب دې من گمراه کړیو فاتهم عذابا ورکدو العذاب ضعفا من النار دچند اور عذاب ورکور د اور تک خپلم گمراه دی او منګم گمراه کړیو قال الله بویل کل ضعف اریو د پار عذاب دچند دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ اریو د پار دی هغه د پاره دی ګور ځکه گمراهانو د گمراهۍ دعوت کو دوی د پاره ځکه دی چې غلط اتباع کوله به غلط کارونه کول وقالت اولاهم لاخراهم او بوای مخکنی خلقا درستانو بارکه مشران د کشرانو بارکه فما كان لكم علينا من فضل نشته د تاسو په موږ باندې سه احسان مړه په موږ سه احسان کې کته وای چې ما تا اړی راوړي ما وتاله من دانی راوړي او لوي مام تر لنګر درکو کنه ما هم تا باندې پام کو کنه ستا ما باندې سه احسان دی فذوقوا العذاب بس وسک عذاب بما كنتم تکسبون په سبب د کسب تاسو ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ارکلا ګره چې مخکات کې داغه ذکر شول جهنم ته نه وتل ها جهنم ته ودنه وځي دیا کې ودا مسله بیانې ګره چې جنت ته بالکل محروم دي ها بشکا کسان چې تکذیب کوي زمونږ د آیاتونو ځان تینا غټ غنی لا تفتح لهم نبشی کراوله داغه د پاره ابواب السماء دروازې د اسمان د اسمان دروازې نه کولاویږي سمانه عمل برنه خيږي اسمان ته یا خدا معنا د چې د اسمان دروازې وته نه کولاویږي معنا جنت ته بنځي ځکه جنت په اسمان کې دی کنه یا نه کولاویږي دروازې د اسمان داغه د ارواحو د پاره ها د ارواحو د پاره ولا يدخلون الجنه ونبداخليږي جنت ته حتا يلج الجمل في سم الخياط تر دې چې ننوځي اوخه په سوري دستنه کې ستومه چولوي ستومه سمانا کافران به جهنم ته عدل ننوځي کله چې اوخه دستنه په سوري ننوځي دله تعلق بالمحال وخا لکه څنګه چې د اوخ نه نوتل په دې وړي کې سړي باندې بالکل محال دي د کافر دا جهنم ته د جنت ته هم بالکل محال دی ها جنت ته ونځي تک محال دی یا دا لفظ دی جمل 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 ویل کېږي ډبل رسایتا ا کېبل غوندي شي خلک اکثر په دې کشتاو کې چې کشته پیتړي نو حتا رجل جمل او تر دې چې ننوځي هغه پیړه رسي په سم الخيات په سوري دستنه کې هغه نشي ننوتل کنه ځکه سوري وړو کې رسي غټه ده تعلق بالمحال دی وكذلك نزل المجرمين نم د سمنګ بدل ورکو مجرمانو ته جزاء ورکو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نزل الظالمين دام تخفیف اخروی کې ور داخل دی ښا دوی د پاره بعد جهنم نه مهادن پرشخوري ښا مهاد ارغه شلول کېږي چې خلق پکینی لکه درای قالینا توشکا لاندې به اور خوري ښا ومن فوقهم غواش او بر بده باندې بلستنې د اورم غواش هغه شلول کېږي چې خلق په ځان پټي نو لاندې د اور توشکا بر د اور کمپلاو یا بلستنه وكذلك نجزي الظالمين ام تاسو موږ جزاء ورکو ظالمانو ته دي ځکه ظالمان ګوره مراد دي مشرکان کافران
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. دا آیت اوس داغه مقابل دی ښا بشارت اخروی د پاره د منونکو خلکو. الته ګورویلو هغه خلک چې هغه تکذیب کوي ښا دي ځکه هغه خلک چې هغه ایمان راوړي، هغه کسان چې ایمان راوړي او عمل کوي نیک. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نور کومنګ او نفس ته مګر داغه د وس مطابق. اولئک اصحاب الجنة، دا خلق جنت والا دی په دې کې همیشه د پاره. ونزعنا ما في صدورهم من غل، دا دفع د وهم ده. که څوک چې په جنت کې خو د بعض خلکو مرتبه جګي ښا د بعض بلان دي، دا لاندې مرتبه والا خلک به کینه کوي د پاس مرتبه والا سره، دا خور جنت کې به کینی راغلي. الله داغه جواب کوي ونزعنا ما في صدورهم من غل، او بابا سمون هغه چې داغه په سينو کې دا کم خفغان اره او کسب په خپل مرتبه باندې خه مطمئنی ښا بایګه با لاین داغه نه ویلي. وقالو دی بو الحمدلله الذي هدانا لهذا، سنا دا غزا ترا چې موږ دې زه ترا ورسولو. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، او نو موږ چې موږ هدایت مند کړه کچه ته موږ ته الله هدایت نه وکړي. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقینا راغلی موږ ته استاد دې رب زمونږه پرشتیا باندې او موږ ایمان راوړو ښا. وانود وتباواد شي ان تلکم الجنه، چې دا جنت تاسو ورستموا تاسو له میراث کې درکړې شوی دی بما کنتم تعملون، تاسو په اعمال باندې. آیات په دا معلومیږي چې جنت دوی ته په میراث کې ورکول شوی ښا د نیک اعمال مقابله کې. آیات باندې ظاهري اعتراض دی، اشکال دی. حدیث کې خراغلی دی اس یو څوک په عمل باندې جنت ته نزي، ټول خلق به داخلي کې د الله پر رحمت باندې. او دلته آیات معلومی کې دا چې داخلي کې په عمل باندې. یو جواب دا دی ګوره چې د عمل نه مراد دیم دا توحید، او توحید ملاوی کې دا د الله توحید حاصلې کې د الله پر رحمت. یاسین وایي چې ګوره عمل سبب ظاهری دی، رحمت د الله سبب اصلي دی ښا. یا پر رحمت د الله باندې ملاوی کې جنت، په عمل باندې به دې کې تفاوت راځي مرتبو کې ښا. بچا چې به عمل ډیریږي نو مرتبه به جګیږي. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، دا تقریبا د قیامت د ورځې اول نه ده. هر کله چې د قیامت په ورځ باندې आवाजونه کیږي ښا، جنتیان ته یو بل جنتیان ته आवाज کوي، جهنميان ته आवाज کوي، عرب عرب आवाज کوي. نو ځکه د قیامت نوم دی ښا یوم التناد، دا आवाजونه والا ورځ. ونادى اصحاب الجنه، आवाज به کې جنت والا اور والا وتا ورته وای ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یقینا مندلې مونږه هغه چې وعده کړی و موږ سره زموږ رب رښتینی. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا مندلې تاسو هغه چې تاسو سره وعده کړی د رب رښتینی هغه رښتې شو؟ هغه الله چې ویلو چې په بد اعمال باندې جهنم دی، نو تاسو اوس الله جهنم درکو. قالوا نعم وبوي آو. فاذن مؤذن بينهم، اعلان بو کې اعلان کوونکې د دوړو منځ کې لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله دې په ظالمانو باندې. ظالم ګور هغه انسان دی په دې ځکه چاوي لګره خپته وا چې الله جهنم ته خلق ورچي او به هم ګور عمل نکاو. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، داو داغي تفسیر دی ښا ظالمان. کسان دی غوي يصدون عن سبيل الله، چې اوړي د الله د لارې نه، صفت معنا لازمي ده ښا اوړي د الله د لارې نه، متعدی معنا یو کا
هغه کسان دي چې خلق اړې د الله د دارینه بندیا ويبغونها عوجا ولټي په دې کې کوګواله عوج چې کله په فتحې د عین باندې شيخه عوج دا استعمالي کې پاج سامو کې کله چې په کسری باندې شي دا استعمالي کې معنوياتو کې لکه دې ذکر وهم بالآخرة کافرون دي په آخرت باندې کفر کوونکي دي وبينهما حجاب او په منځ د جنت او جهنم والاو کې با پرده وي د جنت او جهنم منځ کې او پرده د دیوال دی حجاب موتوي اعراف موتوي سور موتوي عبر سکه ته سور وي ښا وعد الاعراف رجال نو په دي اعراف باندې بس سړی وي اعراف ته اعراف څه کوي ښا عرب ویل کیږي ا د چرګ چر خلق ته چر خلق د چرګ هم د سنیغ جګ ولاړي خلق تخکاری عرب هم جګ زیره عرب کې وسوګ سیګن ابن کثیر په دې کې تقریبا لس اقوال نقل کړي خالص بعض وې دې کې هغه ماشومان دي چې کوم په ماشوموالي کې مرشي دي ښا بعض وې دې هغه خلک دي چې هغه جهادونه کې شهیدان شوی دي بغیر د مور پلار دی اجازه بعض وې هغه خلک دي چې کوم مړ دي په زمانه د فطرت کې غره قول په دې کې دا دي چې هغه خلک په دې کې دي چې هغه نیک او بد دواړه برابر دي دا بدی کی ښا پاراب کې وعلى الاعراف رجال نو پاراب کې وسړي يعرفون كلا بسماهم پیجنې با ټول په خپل نو باندې عرب په چلان دي ګوري ښا جنتانو مرکار کېږي نو خسته خسته مخونه دي پړکارې کوي جهنمانو مکار کېږي دا بدرنګ بدرنګ مخونه نو دواړه پیجنې وانا دا اصحاب الجنت आवाज بہو کی جنت والا او تان سلام علیکم سلام دې پتا سبحان دې لم يدخلوها نبي داخل شوی دا عرب والا جنت تلا وهم يطمعون او دې وته مداري دې داخلي دلو واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار کله چې واړه ول شي دا غوي نظرونه دور والا په طرف باندې صرفت معلومیږي دا عرب والا ګور جهنم خواته نه ګوري ښا ځکه ته خود رزار دی ور دی لمبي دي خو کله کله به الله مخواړي به اختیار دی خواته مخواړي نو کله چې خلق وګورندو به وي ربانا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اے رب زمونږه موږ مگر زواد ظالم قوم سره دې ملګری کوم ما الله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم تقریبا دا درې معنی دا خدرې ما آز بو کی عرب واراس سړوتا يعرفونهم بسيماهم چې په جندل بیا په نخ باندې لاندې وګور جهنم کې بس خلک ښه یاله کتا پلانې مالدار سړی نه وي ستا چې غډیر مال او تاسو سره په پرونري گاډي او تاسو سره بلان کوزري وي یاله کتا پلانې سیب نه اروب دا بولا بډی غاټانو والا تما وای ناغو ته आवाज وکړه قالوا وتبوا ما اغنى عنكم جمعكم یا خدا ما نفیه دغه دفنک تاسو نه جمع کول تاسو عذاب دفنک تا خو ډیر مال جمع کو تا نه کوم عذاب دفنک یا ما استفهامیه ده صفات درکړه تاسو لا مال جمع کول تاسو و ما اغه تاسو به تکبر کوم اکبر مس پیدا وکړه بس اها اولئک الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه دا قول د ملائکه د جهنم والا ته آتا کسان دي د عرب والا جهنميانو د عرب والا مبارک ویل چې دغه جنت ته نزي یا په دنیا کې ویلو ښه نو دا خطاب د ملائکه د جهنم والا ته په بار د عرب والا وکي آتا کسان دي چې تاسو په قسم کوو لا ينالهم الله برحمه چې الله به ونرسي رحمت ته دا خلق دي عرب والا ته وي بس ادخلوا جنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون
ننوځي جنت ته ځي نه به یری په تاسو نه به تاسو غمجن استئ بس هغه داخل شول. ښه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. دا تقریبا څلورم باندې دا ده. هر کله غره چارا والا من نو وتل غره مخکې خو دې منځ کې څه خلکو نو دې مو سره سوال جواب کو دې مو سوال جواب کو دا د منځ وتل. ښه ډایرک आवाज کو جهنميانو جنتيانو ته آواز وو کی اور والا جنت والا ہوتا ان افیدوا علینا من الماء شراواړه وای موږ باندې سوبو او مما یا باز دا غشاننا چې الله اثر درکړي دي لکه مانی خورا خطا کوي کنه لکه ګور را خطا کوي لکه شودرا واچوي دغه موږ غره معلومی کی دا غره جهنم لاندې دی جنت بر دی. ها حفاظه ویل کیږي د لوخي نه بر شت ول لاندې دی له حفاظه وي. دویم بدا معلومی کی دا غره په جهنم والا باندې با الله سخت تند او لګم وروړي. ها تګي به وږي به لکه بخور واچوي لکه شربت خوراکي یا لکه مانی وغیرہ خورواچوي. قالو جنتیان بوته بشک الله حرام کړی دا غدواړه په کافرانو باندې. د جنت ګور نعمتونه بالکل په کافرانو حرام دي. ښا هما راځي کدي خوراک دی وبو او دی خوراکونو ته. کافران سوق دي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. دا غي صفت ده کسان چې هغه نیولې د خپل دین مشغله او لوبي اس پوزل شله به دین یو. ښا او دوکه کې چول ژوند دنیوي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. بس نن منګه یراو دوی ان پریدویا دسی پریدو لکه هیر نن منګه پریدو دوی لکه څنګه چې دوی هیر کړي او ملاقات دی ورځي. وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې دوی پاتون باندې انکار کوي. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. آیات کے بعد ترغیب قرآن تا آیات کے بعد علت پار دما قبل زجری. خوا ار کله ګوره چې الله تفصیلی احکامات هم بیان کړي هدایت هم بیان کړي داخل کول انکار کوي. ولقد جئناهم بكتاب یقینا راوړی موږ دوی له کتاب فصلناه على علم چې تفصیل تر موږ بیان کړی دی په علم باندې. هدایت او رحمت ته پاده قوم چې ایمان لري. هل ينظرون الا تاويلا تخفیف اخروی انتظار نه کوي دوی مگر تاویله مگر د انجام د دې کتاب یا مراد تاویل نه دی عاقبت د انکار د کتاب. یوم یاتی تاویله پاغورات چر بشی تاویل د هغه انجام د انکار براشي عاقبت د انکار برخکار شي. یقول الذين ويباكسان نسوه من قبل چې دا کتاب مخکیر کړو قد جاءت رسول ربنا راغلی واستاذ زمون دربا پرشتیا باندې. فهل لنا من شفاعه اشتمن د پار سفارشن فیشفعوا لنا سفارش زمونږو کی او نرد یا من بیت واپس شو دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل نو عمل کوم غیر داغنا چې موږ به عمل کوو نیک اعمال وکړو. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یقینا تاوان کچوره د خپل ځانونه او رک پښدو ناغه چې به کم دروغ جوړول. ان ربكم الله الذي لا خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. ان ربكم الله الذي تقریبا دی آیات نواره دا د سورۃ دغه دوی می صحت او دنه باب د سورۃ دوی می صحت تر اخره پورې دویمه برخه وي او دې کوم تقریبا درې بابونه یې ښه درې اول باب به یو سل او درې پورې اول درې آیاتونه کې به الله توحید بیانوي ښه
د توحید مسله به الله بیان کی په لس جملو باندې په لس وسره بده کې تعریف د الله کوي ښا او رد شرک کوي په ربوبیت شرک فی الخلق شرک فی الامر شرک فی البرکات شرک فی الدعاء دا برت کوي ښا بیا به دا غیره بعد الله مثال راوړي مثال بیا به الله ذکر کوي 15 واقعات د انبیاء 15 واقعات به الله ذکر کوي چې په دې واقعاتو کې به تقریبا اول 3 واقعي او 15 مواقع داغه و تعلق دي خبر سره غوړي چې انبیاء د دعوت لپاره ډېر بهادرانه کار اغسته ډېر بهادرانه کار اغسته ښه ان څلور مواقع به د سي داغه و تعلق دي خبر سره چې لوط علیه السلام غوړي د الله د کتاب مقابله کې د بل چا خبره ونه منله دا به تقریبا هغه دوی مداوي ښه ان دبا پاغره کې الله ذکر کوي امتحان ابتلاء بالنعم والنقم په نعمتونو باندې او په مصیبتونو باندې ارګلا غره چې مخکې ویلي چې دغه په قیامت کې معبودان ورشيخه او دغه قیامت کې څه پیدا نه ور کوي د معبودان وس به وي دا وجه دا اصل معبود خو الله دی خودی د الله بندگی پرې خواو د بل چا بندگی کوله نو قیامت کې اس پیدا وته ونه کړه ښا ډیر بته ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض یقینا رب تاسو الله دی غزاد چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا پشپګ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې الله په عرش باندې استوا کړی دا عرش باندې برابر شوی دی تسهیل کې وای کنه چې ولله در مالک ابن انس الله دی وی لنګ می خبر کی ښا لنګ می مالک سپتا الله دی ډیر خیر ورکی امام مالک ته چې کله هغه نه چا پښتنو کده استوا بارکې مالک سے وته ویل الاستواء معلوم والكيفيه مجهول والسؤال عن هذا بدعه والايمان به واجب استواء الله معلومه ده چې لغت عربي کې استواء ویل کې برابر والی تا کیفیت مجهول ده چې الله څنګه ده په عرش ایمان پر باندې واجب ده استواء سوال کول د کیفیت باره کې دا بدعت ده ښه چې کیف استوا امدا قول لقد سلف علماء لقد امام ابو حنیفه نم نقل دی رحمه الله د حسن بصری او د عام سلفنا دیو جنا غره کچت د الله د استوانه قصد په دې کې مراد شيخه قصد نبی د سوال پکارو ښا ثم استوى الى العرش لکه الى السماء ترشه بقره کې الى العرش ویل پکارو دې کې استوانه مراد د غره برابر والے مګو تاسو مخکې ویلو سلف علماء ویلي نعرف ربنا تبارك وتعالى فوق على عرشه فوق 7 سماوات من خپل رب پیجنو د اسمانونو نبره په عرش باندې ولا نقول انه ها هنا او موږ د سنیو چې الله په دې ځکه دی لکه څنګه چې دا خبره کوي جهمیه سلف علماء ویلي الله تبارك وتعالى دا په عرش باندې دی استواء کړی دا ومن زعم غیر هذا فهو معطل جهمي سوچ دې نه غیر بل عقیده لري دا معطل دی دا جهمي دی وای جهمي جهم بن صفوان بلګری نو د ټول امامانو دا عقیده ده چې الله په عرش باندې دی علم دا الله چې دا به ارزه کې دی قدرت دا الله په ارزه کې دی لیکن خپل الله په عرش باندې استوا کړی دا او د استوا معنا د برابر والے ښه مګو تسویل وګوره د استوا معنا په استولا باندې کول ابن قیم صاحب وګوره په استوا کې لام اضافه کول دا د څه جرم دی لکه څنګه چې يهودو په حتتن کې حنتتن کې نون اضافه کړ يهود را الله ویلو کړه وقولو حتتن يهود هغه ویل حنتتن نو قران کې الله وایي چې استوا نو ماتوریدی وایي چې استولا او دیواب ته موږ ویلو دي خلکو سره دلیل چې دی هغه شیر ده
اختل دی ښا اختل یو نصرانی دی دا شعر دی دلیل استوى بشر على العراق من غير حرب ولا دم محراق دا شعر دی ښا بشر په عراق باندې غالب شو وي بغیر د جنگ نه او بغیر د وینو تویدلو نه ناجیبه خبر ادا ده قران پریدي سنت پریدي اجماع پریدي او د اختل په شعر باندې استدلال کوي ښا د اختل شعر نو د اکثر امت دا قدر وره چې الله په عرش باندې استوا کړي داغه د شان مطابق څنګه چې الله سره مناسبي بعض کوکل خلق وي چې الله په عرش استوا کړي نو الله به د عرش نغټي یا به وړو کې یا به برابري که الله د عرش نغټي نو څنګه پیځای شو کو سره برابر یا تی وړو کې به محدود شو او دا خو علامه حدوث ده بعض خلک وایي چې الله په عرش استوا وکړ به نزول څنګه راغی نزول کله کله وایي موږ د الله نزول نه منو ښا کتابونو کې کتابچو کې لیکلي موږ د الله نزول نه منو چې اول اسمان طرف کته کېږي ولکه چاته د شینه به خو د شپې اخیری څخه خدا په دنیا کې مختلفه ده مثلا په افغانستان کې اخیری څخه جوړیږي 2 بجې پاکستان کې وای جوړیږي په 1:30 اسی بشاده د زیبه جوړیږي په سکم درې به په درې به په سلو دسي به خټول عمر الله لاندې شوې نو به استوا نشته نو وايي کدا الله استوا باندې نزول باندې عمل نکي که نزول باندې استوا باندې نکي دا ولې بخستا ستا استوا د چې بس وی چوکې په سي ځان مړ کوه ګرځي ورپسې یخستا استوا دا خدای الله استوا د څنګه چې هغه سره مناسبي استا چوکې خو نه ده ځان بس رسلیخ کړی دا نه استوا غره دا په استوا دا د الله صفت ته په عرش باندې څنګه چې هغه سره مناسبي ښه ثم استوى على العرش به الله برابر شو په عرش باندې يخشى الليل النهار الله ورغون دي شپې در ورځ يطلبه حثيثا طلب کوي هغه در په تیزی باندې ښه سبانا په تیزی باندې شپې را بعد ورځ راځي او ورځ نه بعد شپه راځي د شنو کې ور چې ورځ لاړ شي نه به شپه نه راځي خروسته به شپه راشي نه چې یو لاړ شي فورا دواره بل راځي والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره المر اوس په ما استوري تابع کړي الله په خپل امر باندې پکایا چوری دي ښا الا له الخلق والامر خبردار الله در خلق پیدا کول د مخلوقات د الله په اختیار کې دي خلق والامر امر د الله په اختیار کې دی ښا احمد بن حنبل سے په دې آیات باندې استدلال کړو په دې مسله و دې نه غره معلومیږي چې قران مخلوق نه دی وای امر نه مراد دی قران امر عتب کړی دی په خلق باندې نه معلومیږي دا چې عتب کې مغایرت دي کنه نو امر به دا مغایر دي خلق نه نو قران مخلوق نه دی ښا دا الله صفت ده تبارک الله رب العالمین برکت والا دی الله چې تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی تبارکت کې راغله قران کې تکرت ښا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين آیات کې بشرک په دعا رد شرک په دعا آداب تفریق ما قبل باندې هر کله غره چې الله چې دا مالک ته اختیار منم دی د برکتونو عالم دی نو دعا دا غنه غواړي کنه اراو بالا خپل رب پاجزه باندې په پټه باندې انه دا الله چې دی لا يحب المعتدين الله محبت نه کوي د تجاوزګرو خلکو سره اعتداء خو دی ویل کېږي یو په دعاګانو کې زیاته کول نبی عليه السلام فرمایلی دي یو صحابي ناسته خوا کې زوی ناسته ښا نا غزوی وی چې اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه یا الله ما ته د جنت په دی خي اړه کې یو سپینه بنگلا راکې ښا سپینه معنی راکې دل لار ولو یا بشي وي د دعا مکوا الله نه جنت غواړه جهنم نه پناه غواړه ما د پیغمبر نو ورته د خلک برست راش چې هغه به تجاوز او زیاته به کوي په دعاګانو کې او په رسول په پاکوالي کې دا اوس په دعا کې اعتداء د خاصیته ده یا الله جنت کې په دې خیاړه کې په دې کنج کې یو داسې بنگله غواړم چې زینه ور دي خوانه لګېدلی او بل داسې دعاګانې مکوا مسوا یا الله جنت راکا جنت کې به دا ټول خبر شته اعتداء خو یو ده خاص قیدونه په دې کې لګي دویم اعتداء غوړه دی چې به وخت دعاګانې کې
هغه ځکه دعا کول چې کوم ځکه پیغمبر نی ویلي نه کړي نه ثابته د بعض خلکو د عادت ګوره ارمان نه بعد مخراواړي بس وي امين سنت نه بعد مخراواړي امين درس خلاص کې وي امين بس مخ باندې لاسونه راکاږي او داس دعا کوم نه کې په توجه باندې امين نور بر چت لګولي ښا پتی بشماري ملا سے دعا کې مقتدی مخلوق کې ګوتې وي دا سنت طریقه دعا نه ده دعا دا د ګوره چې کله انسان دعا کوي نو زړه بستا متوجي الله ته نبی علیہ السلام وی کن هغه دعا الله نه قبلې چې کوم هغه زړه نه چې غافل زړه دی غافل درې ما د دادا د ګوره په دعا کې هغه الفاظ استعمالول چې هغه ناروا دي ښا سمانا په دعا کې بعض خلک کوئی یا الله تا نه پلانې شي غواړم د پیر بابا په نوم باندې د کاکا سه په نوم باندې د نبی علیہ السلام په نوم باندې د لوی ځوان په نوم باندې ښا داغه د مخاو داخل په توفیل دا اوس اعتداء ده اعتداء دي ته ویل کی ګوره په دعا کې شرکی الفاظ استعمالول شرکی انه الله چې دا محبت کوي د معتدین خلق سره تجاوزګر بدمعشان سره ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ولا تفسدوا آیات کو الله بیرت کې په شرک باندې ها ځکه فساد ویل کېږي شرک ته ول اصلاح ویل کېږي توحید ته ولا تفسدوا في الارض ورانه مکه وزمکه کې پس اصلاح دا غینا وادعوه الله رب لي خوفا وطمعا خوفا وطمعا پیر باندې او پتما یری کې بعد الله د عذابونو او تم بکې د نعمتونو ان رحمت الله قریب من المحسنین یقینا د الله رحمت ډېر نږدې د نیک عمل خلکو سره وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وهو الذي آیات کے بعد دلیل عقلی په توحید باندې آلته ګره مخ کې ویلو الله غزاد ته چوره غوندي شپې لره ورځ یا ورځ لره شپه دا باغې بنور عتب کوي ښا دام دلیل دی هغه دلیلو الله غزاد ته ورسل الرياح چرالیږي بادونه دا د قران مثال شيخه د قران الله را لګي بادونه بشرم بین یدی رحمته زیر مخک د باران اول د باران مخک الله باد را ورځي خيسته بادي دا باد د باران زیره ښه حتی اذا قالت صحابا ثقالا تر دې چې دا باد بار کی ورځ درانه سقنا هو لبلد میت منګه دا ورځ او چلو هغه خار ته چاغه وچوي خار دی وچ ازمکه ده فانزلنا به الماء وسروا ورو پاغه باندې وب فاخرجنا به روباس من پدیو وب باندې من کل ثمرات هر قسم میوه انده قصه ګوره الله چې قران را لګله نو قران ویشي د عین په واسطه باندې ولاقیته هغه علاقه چې ال تبدل نی بیان شوه دعات لار شي په هغه علاقه کې دین بیانای نو بس هغه علاقه کې کم سینې چې د دې قران نه خالد است په خړو بشي کنه لکه څنګه چې ګوره باران را وریږي به می وی راوځي کنه نه په دې سینه باندې د الله کتاب را وریږي نه غینه به خسته اعمال راوځي نیک اعمال تی به راوځي ها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون اوس الله په طریقه د قیاس باندې قیامت ثابتې ښه لکه څنګه چې الله د وچ زمکنه تیغ راو باسي ام د قصب الله په قیامت کې زمکنه مړي راو باسي ښه كذلك نخرج الموتى ام د قصې من راو باسو مړ لرا دي پاس تاسو رسیت قبول کړي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا والبلد الطيب الکله غره چې مخکې ویلې ورېس مونږه چلاو یو اسمه کتا اوس په دې آیات کې تقسیم د اسمه کې کوي ښا دوه قسم اسمه کې دي والبلد الطيب خغس مکه چې دا يخرج نباته باذن ربه راوسی داغه بوټي د الله په امر باندې باران په راووري کې کنه خسته بوټي راشنه کی والذي خبث غزمکه چې بیکاره ده لکه خورنا قسمکه لا يخرج الا نكدا نروباسي مگر نكدا بیکاره بوټي بازه کې بتا سګوره باران به وشي خایله بازخي فکر راوشي پندېرک به فکر راوشي ګند خراب بوټي چا بوې کې فکر راوشي امدا قصه ګوره سینیم دي ښا کله چې د الله کتاب ورورسیږي سينو ته باز سینې چې خستا
اعمال کې اخکار شي غاړه وته کیږي عاجزي په کې پیدا شي نو بیا جاړي ځان اصلاح کی بعض سړي هغه چې هغه به انکار کوي مړه وي وسه پورې چارته وي دا خبره خو په خاص نه کولې است انکار شروع کی رد شروع کی کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون امدا قسمنګه اړه آیاتونه دا قوم لپاره چاغو شکر ادا کوي توحید والا دي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم دنه بعد بو صلی الله د شپږو انبیاء واقعات ذکر کوي ښا د شپږو چې د دې تعلق د دې دروانو دعوو سره ښا لیکن په دې کې دا اول درې واقعات دي اول درې د دې با تعلق د غدرې متاوي سره ښا آی سره تعلقي چې اثبات توحید دی منګو تاسو ویلو کله چې شرک باندې کوي هر قسم شرک د هر واقع خلاصه په تقریبا درې خبرې ښه یا په دې واقع کې الله ذکر کوي دعوت پیغمبر دعوت د نبی باندې الله ذکر کوي دویم باندې الله ذکر کوي تکذیب د قوم چې کله مخالفت کوي نو دریم باندې الله ذکر کوي به عذاب په دې قوم باندې رب دې ګره ما قبل سره ده هر کله غواړم چې موږ تاسو ویلې چې الله باران ویسي ولاقیتا نه د باران د واردونه بعد زمکه کې اختلاف راشي بعض زمکه خسته غاګان راخیږي بعض ګنده غاګان امدا قصید قرآن د نزول او د پیغمبر دعوت نه بعدم خلق دو قسم شيخه بعض خلک ګوره دعوت قبول کی بعض خلک مخالفت شروع کی ښا لکه څنګه چې ګوره باران سره اختلافات پیدا کیږي په مکه کې امدا قصید دعوت سره اختلافات پیدا کیږي په قومونو کې نو دا اول واقع شيخه دا بدلیل نقلی په توحید باندې لقد ارسلنا نوحا يقينا لقوم نوح عليه السلام دینه ګره شروع کړه نوح عليه السلام نه ځکه نوح عليه السلام اول هغه پیغمبر دی چې الله لګلې پرد د شرک کې دینه مخکې الله پیغمبر د شرک پرد کې نو لګلې ښا اول پیغمبر هم دی فقال دی ویل یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما بندگی خاص کې د الله د پاره مالکم من اله غیره د علت د پاره د عبادت دی ښا نشتره تاسو لپاره سو حقدار د بندګۍ غیر د الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیارېږم په تاسو د عذاب د لوی ورځې څنګه چې قیامت کې عذاب راګیر کی یا زیارېږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې عظیم چلی عذاب دی نبی په عظیم معنی چې کوم جر راغلی د جر د جوار وي ښا عظیم صفت د عذاب دی یوم نه دی به قال المرء من قومه دا جواب د قوم تکذیب دا وي ویلې غټانو د قوم خو یقینا تاګور په گمراهی ښکارا کې تاسو وګورئ ښا د ټولو پیغمبرانو دعوت چې مخالفت کړي اول غټانو کړي ښا مالکانو کړي مالدارانو کړي چوکۍ والا خلکو کړي مشرانو خلکو کړي ویلې مشرانو په دې قوم کې یقینا من خو تاګور په گمراهی ښکارا کې ته گمراه معلومیږي سنوي خبرې کې قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين دا جواب د نوح عليه السلام دی په نرمۍ ښه ویل نوح عليه السلام یا زما قومه ليس بي ضلالة نشته ما باندې گمراهي لیکن زه خو رسول ما د رب العالمین د خوانا څه د پاره راغلی چې رسولي او بلغکم رسالات ربي رسوم تاسو له پیغامونه در رب زما وانصح لكم استاس خیر خویم کوما واعلم من الله او زه پویګم د الله د خوانا ما په غصبان تاسو به نه پویګی د آیات کې د رسول درې حالات ذکر کوي ښا یو دا غوړه د رسول کار دی تبلیغ دویم دا د خلکو خیر خوئی دریم دا غوړه پیغمبر حالت ذکر کوي علم د وحی ما سره د وحی علم دی ښا ما ته الله وحی کړی دا او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم او عجبتم ارکل غره چې مخکره د منکرینو خلکو دا ذهنیت وخا چې رسالت او بشریت خپل کړه جمع کیږي
څوک چې بشر نو هغه رسول نه ښا څوک چې رسول نه هغه بشر نه دا قاعده غره په خان را روانه اوسم غره د تشتا لکه ار کله غره چې په خانو خلکو انبیا پسترګ باندې کتلیو نو بشریت نه انکار نکاو د رسالت نه انکار کو د پنجاب بریلین چې دی غره هغه پیغمبر پسترګ نه دی کتل هغه د رسالت نه انکار نه کوي د بشریت نه انکار کوي ښا وې رسول دی خو بشر نه دی ښا وې نبی دی دا نور دی نور کله وې دا نور متشکل دی ښا کله وې د بدن سورې نشتا کله سوې نبی ور کله کله په مانځ کې مزه پری دی په سب کې ها آگے وې راغې ها او عجبتم استفهام انکاری دی آیا تعجب کوي تاسو ان جاءکم ذکر من ربکم چراغله تاسو لا یاداشت رب د خوانا علی رجل منکم په یو سړي باندې تاسو نه چانو علی السلام دی د پاره چې تاسو یری او د پاره تاسو ځان بچ کړئ د شرک نه ولعلکم ترحمون د پاره چې تاسو باندې رحم وشي فكذبوا فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين ارکله غره چې هغه تکذیب خو مخ کې نامو کو نزل تبو صلی الله دا هغه په تکذیب کې هم د سیمه شواله ذکر کوي ښا نفقذبوا بتکذیب کو دوی هم د سیمه تکذیب کې وصل هم سی وو پکې او غدواله پکې وکړه بس خلاصې ور کومګه دی نوح علی السلام ته هغه کسان چې هغه سره ملګری ایمان راوړو هغه کسان چې داغه ملګریو موږ ته نجات ورکړه په فلک په کشتای کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق لمن په بو کې هغه کسان چې هغه تکذیب کړی زمونږ د آیاتونو غرق ولې کې ګوبو کړي بيدل خسف ولې کې بزمکه باندې بيدل انهم كانوا قوما عمين يقينا دعوا قوم لند خد حقنا والى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون دویم دلیل نقلی په توحید باندې ښه والى عادم تقریبا د نوح علیہ السلام په اولاد کې دی ښه د سام بن نوح په اولاد کې دی په پنځم پښک جوړی کې دا اولاد کې هود به د عاد په اولاد کې دی په دریم پښک ښه وایلا عاد لګره موږ عاد ته د غرور هود علیہ السلام اورور کو راځه کوم غوتا سی ویلي عاد دا نوسه دی د سام بن نوح دا هود به نوسو کې راځي د عاد په دریم پښک نو قال دی ویل یا قوم ازما قوم اعبدوا الله بندگی خاص کې د الله د پاره مالکم الہ غیره نشتا تاسو لپاره سو حقدار د بندګۍ غیر د الله نه تاسو ولې ځان بچ کوئ د شرک نه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين داو تکذیب د قوم دی ښا آیات کې بشاره دي مسالې ته ګوره چې تا ارچا توحید بیان کړي نو خلق ولا کما کول ویلې ښا خلق ولا دروغجن ویلې لکه هود علیہ السلام دا الله واله بیانې ښا خلق سو یره ته کما کلی ته صح دروغجنې قال الملأ الذين كفروا او علی مشران او کسانو چې کافران دي من قومه د قوم د يهود علیہ السلام نه یقینا موږ ګورو تا په کمکل توپ کې صفی معنا کمکل هغه انسان چې خپل ګټه تاوان نشي بیلولې او موږ خو تا باندې ګمان کوو د دروغجنو قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين آیات کې بشاره دي خبرې ته ښه اس یو پیغمبر غره کمکل نه ها ار پیغمبر د کامل عقل خاوندی او د کامل علم خاوندی ار پیغمبر دی ویل ازما قوم علیس بی صفات نشتما باندې کمکل تو لیکن زه رسول ما رب العالمین د خوانا دا دغه صفات دي او بلغکم رسالات ربی وانا لكم ناصح امین رسول تاسو لا پیغامات در رب زما
او زت تاسو لپاره خیر خوای مخکارا او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم او عجبتم پدیم ګره مغزوړ اعتراض دی ها زوړ اعتراض چېر بشر څنګه رسول شي دا اعتراض غره په عام انبیو باندې شوی دی آیا تعجب کوي تاسو ان جاءكم ذکر من ربكم چراغله تاسو لا یاداشت در په طرف تاسو علی رجل منکم په اوسړي باندې تاسو د جملې نه لينذرکم د دې لپاره چې تاسو د الله رويري واذکروا یاد کې تاسو جعلکم خلفاء کله چې تاسو الله وګرځولوي الله وګرځولي خلیفګان اباد شوي من بعد قوم نوح پس قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم فی الخلق بسطا او زیات کال الله تاسو له پیدائش کې پراخواله الله د غټه غټه باړې نه درکړي فذكروا على الله لعلكم تفلحون بس یاد کړئ له نعمتونو د الله د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ناشکری مکوئ نعمت را یاد کړئ قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين دیکم د قوم تکذیب بیانېږي ها بل طریقه باندې قالوا دی اجئتنا ایت راغلی موږ ته لنعبد الله وحده د دې پاره چې بندګي وکړو موږ د الله په داسې حال کې چې یو غنو ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پرې د موږ چې بندګي کوله زموږ مشرانو فاتنا بما تعدنا را ولا موږ ته عذاب چې موږ یې تعدد وعید نو علیها یا تعدد وعد نو علی ارا ولا عذاب چې موږ سره ته وعده کې کوي ته دشتونه په خپل داوا کې قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان قال قد وقع عليكم ویل هود علیہ السلام یقینا واجب شو تاسو باندې د رب د خوانه وقامانا وجبا رجس معنا ګنده عذاب رجس اصل کې ویل کېږي زنګ ته خزنګ د دې کې ته مراد ده ګنده عذاب او غضب تاسو جګړه کوي ما سره بارد اغنمونو کې سمیتموها انتم وآباؤکم تاسو بیانوي او تاسو مشرانی بیانوي دې ځکه د اسماء مراد دي صفات تاسو توصیف کوي او تاسو مشرانی توصیف کوي ها څنګه توصیف یاره پلانې د بعد ذمہوار دي پلانې دا چې لیونی خکای پلانې من دانه خکای ها پلانې ټوخله خکای پلانې وې زیړی بابا دی ها تارونه ویلاس کې چوري ودا د زیړی بند او چې خپل وګورو خپل زیړ نه ودی ځان ته هم غاړه کې واچو کنه چې بلته ورکه خپل به خپل زیړ نه ودی آتا جګړه کوي زما سره پاغنمونه کې سمیتموها انتم وآباؤکم چې بیانوي ور تاسو مشران ما نزل الله بها من سلطان ندرا لګل الله پاغه باندې کوم دلیل آسمانی دینه ودا مسله ګوره معلومیږي همیشه د پاره ګوره د توحید په مسله کې بعد دلیل آسمانی پکاري ها آسمانی دلیل من سلطان دلیل آسمانی فانتظروا اني معكم من المنتظرين انتظار کوي تاسو سره انتظار کوونکو نه ما فانجيناه والذين معه برحمه منا فانجيناه دیات کو الله ذکر کوي نجات ده ادا غره چې د الله پر رحمت باندې نجات حاصل شو هود علیہ السلام او داغه د ملګرو د پاره دا رحمت خاصه د الله دی غره ښا بس نجات ورکه موږ ته آکسان لا چې سره به رحمت منا پر رحمت باندې زمنګ د خوانه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او غسکړه موږ لکای دا کسانو چې تکذیب کوي زمنګ د آیاتونو جرړې مولوي استریخه لکای معنا جرړې بخکندي مور وکړه کسان چې هغه تکذیب کوي زمنګ د آیاتونو او نو د ایمان لرونکي وایلا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم دا به تقریبا درې مواقع ها دریم دلیل نقلی
ثمود دا د عاد په اولاده کې راځي، ښا دغه په نسل کې راځي. به صالح علیه السلام د ثمود په نسل کې ښا تقریبا په پنځم پوش کې ها. او لګلا موږ ثمود ته دغه ورور صالح. نو قال صالح علیه السلام ویل ای زما قوم اعبدوا الله، تاسو بندگی خاص کړئ د الله لپاره. ما لكم من اله غیره، نشته تاسو لپاره څوک حقدار د بندګۍ غیر د الله نه. قد جاءتكم بینة من ربکم، یقینا راغله تاسو لا ښکار دلیل د طرفه درف تاسو. هذه ناقة الله، داوخه د الله تاسو لپاره آیت النخدا فذروها پریدای داوخه تاکل فی ارض الله، چې خوراک کې د الله پس مکه کې. ولا تمسوها بسوء، او مرسو غیر کم تکلیفه. فیاخذکم عذاب علیم، کنی اوبم نسی عذاب دردون کې. واذکروا جعلکم خلفاء من بعد عاد، دی آیات کې الله ذکر کوي نعمتونه ورته، تذکیر دی په نعمتونو. په دې باندې ګور الله نعمت کړو د بدنونو، غټ بدنونو. په سمودیانو باندې نعمت کړو د خسته خسته آبادو، بنگلې به جوړول، نقشې به چولې. واذکروا یاد کې تاسو اجعلکم خلفاء، کله چې تاسو الله وګرځولې آبادون کې د ځمکې پس ته عادیانونه. او زید رک تاسو له ځمکه کې، وبوأکم معنا زید درک په ځمکه کې. تتخذون من سحولها قصورا، جوړولم داغه د کلا میدانونه بنگلې، چاته بچ کلا وزمکه واوار الته بنگله ساز کړه. وتنحتون الجبال بیوتا، او کنستل بام په غرونو کې کوټې، غر برا کنستا کوټې په جوړولې ښا سمسه. فذكروا على الله، یاد کړئ لوی نعمتونه د الله. او موسی په ځمکه کې تاسو ورانه کوونکې. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، د قوم کوم ګوره مشران خلکو سرمایدار، نو هغه د خپل مشرای د وجنه ګوره کفر کو خازان به غټ غنه. او ویل مشران او کسان او چې تکبر کو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه، ویل کسان ته استضعفوا چې کمزوري ګڼل شي. لمن آمن منهم، هغه چاته چې ایمان راوړ پاغوي کې. اتعلمون ایتاس پويږي ان صالحا مرسل من ربه، چې دا صالح را لګل شي د الله د خوانه. تاسو دې پیغمبر وای صالح ته دوه یې پیغمبر څخه موږ ایمان راوړې. قالوا دی ول ان ما ارسل به مؤمنون، منګه پاغه وحی چې دا پر لګل شي ایمان لرونکو کوم وحی چې هغه راوړي. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، داو زدا استکبار دی ښا د عزت دی. اوس معنا موږ تاسو کې ډېر فرق دی ښا، تاسو ایمان یو موږ بالکل انکار کوو. او یا کسانو چې هغه ځان غټ غنو، ان بالذي آمنتم به، موږ په هغه چې تاسو په ایمان لرئ موږ په کفر کوونکو. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح یا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. فعقروا الناقة، عقر اصل کې ویل کېږي د خپل غسولو ته. د دې کې تمرات د مړ کول دوخي، بس زخمی کړه مړی کړه دا خو واته عن امر ربهم، سرکشي وکړه د امر دربنا. وقالوا دی ویل صالح اتنا بما تعدنا، راولا من تاغازا چې به مونږ یې یا موږ سره وعده کې کوي ته دي کته د پیغمبرانو نه. بس ونی ولا غوې د ارشفتو زلزله په الله راوستره. سورۃ هود کې دي چې الله په صیحه راوستره، خاص صیحه معلومی کې دا دواړه په الله راوړي. چغم په راغله دا او چغه سره خوا کې ځکم په راغله، دواړه په راغلي. فاخذتهم رجفه بصوين ولا غير يو زلزليه او جلك نفاصبحوا في دارهم جاثمين. نو بس سبا کاغه په خپل کورونو کې پړ مخ پراتو، پړ مخ جاثم هغه چاته ویل کې د په ګوندو پروتي خا خپل پس مکه لګولي، ججوره لګولي.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتولى عنهم دا خطاب په یادې وسره په طریقه د معجزې باندې، لکه دا خلک مړي دي کنه، مړو سره خطاب کوي لکه معجزه د نبی علیه السلام بدر کې واخه. بدر کې ګورغو سره خبرې کولې معجزتن. امام قتاده ملته ویلي کړه الله ول د خلق را ژوند کړیو د دې پاره چې خاب سوزيږي. ابو جهل را ژوند کولا وای نور وای احیاهم الله نقمه وحسرة. نو په دې ځکه یاد آلی دا خطاب د افسوس دی. ها کله کله انسان چاته خبر نه اوري ځان سره لګیا لکه ما د لویل کنه چې سمشه زما دې نه مانل. ها فتولى عنهم بسواو داغون کی روان شو. وقال ويا قوم يا زما قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ما تصل رسول پیغام در رب زما ونصحت لكم استاسو خیر خوای ما کړي وا ولكن لا تحبون الناصحين. لیکن تاسو محبت نه کوي د خیر خواهانو سره. ما تاسو خیر لټول تاسو بس مخالفت کو. ولوط ان قال لقومه دا بل واقع صدورما تعلق داغه دوی می داوی سره. لوط علیہ السلام غره د دین په دعوت کې د شیطان اتباع نه کړی ښا او داغه نه منع کوله. د چا خبره نه منله. دا الله د قانون په مقابله کې د چا خبره نه منله. ولوط او لګره موږ لوط علیہ السلام کراچي ویل هغه خپل قوم ته آیات سره تکوي هغه فاحشه او به حیا کار ته ما سبقکم بها چوڑان دیوال نه کړه د کار ته اچھا په مخلوقاتو کې دا عمل اول تاسو وکړه لواتت دیو جنا غره باندې سلف په ویل یاره کچرته الله د مسله بیان کړی نه وي مونږ ته پته نه واخه چې نر بم سره دا کار کوي. دا د څه به حیا کار دی خبي حیا نو دې قوم مخکې دا کار چا نه کو. دا اوس هغه به حیا بیان دی ښا انکم نتاتون رجال شهوه من دون النساء. تاسو راته کوي سره ته به حیا په حیا باندې په شهوت باندې ما سوا د زنانونه تاسو شهوت سره نه پوره کوي بلکې استه تاسو قوم مشرکان. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون. داود قوم جواب دی ښا وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم دا مګه دا خبره واچ ویل یا اخرجوهم وباسيدوی خپل کلینا وای شړای دا اخر دی علاقه نه وشړای ښا. دا خو څه خلک دي ځان پاک غني ځان ته ملائکه وای دي ځان له بازار ساس کړي وای زمون مخکې د بازارګي خبرې کوي لري کدي کلی نه وباسي. ګوره بدیږي کوي حسر دی حسر ما ویلا کې حسر پروتي کنه نو جواب د قوم ګرم دا خبر واچ کلی نه وباسي. عنکبوت کې وای نو جواب د قوم ګرم دا خبره ائتنا بعذاب الله من باندې الله عذاب راوړه زب د الله عذاب راوړه. التم ګره حسر دی خاف ما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله. ندو حسر خو یو ځکه نکی مسله یو ده حسر په کې دوی دي. نه جواب دا دی ګوره دلته حسر دی په اعتبار د لوط علیہ السلام الته حسر دی ګوره په اعتبار د خپل ځان د ځان بارکه وای زماره کړه باندې عذاب راوړي خو راوړه نور خبره مون سره نشته. د لوط علیہ السلام بارکه وای د کدی نه وباسي. نو دا حسر دی ګوره په نسبت سره د لوط علیہ السلام هغه حسر دی په نسبت سره د خپل ځان. فان جیناه اهله الا امراته كانت من الغابرين. فان جیناه بس نجات ورکه موږ لوط علیہ السلام ته داغه اهل ته ما سوا د خزې داغه نه چې هغه په پات کېدونکو کې دا پات شوه ځکه خزم ګوره سره مخالف او عقیده کې او سره مخالف او وامطرنا عليهم مطرا او بارانو کوم پاغه باندې باران د کانو مراد دی ښا. بل ځکه بارا شینو الله په اسمه کم پورته کړی دا فجعلنا عاليها سافلا لا جسم کم په بار کړل به خبرم په لاندې کړه او کانی پیرا وراول. فانظر غورا څنګه شو انجام د پاره د مجرمانو. وایلا مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دا تقریبا 5 مواقع ده.
د دې با تعلق دا دوی مودري می داوود باړو سره دلیل نقلی ادا د شعیب علیہ السلام په اثبات التوحید قوم من کړه د تابعدار د شیطان نه خاص کر په بار د حرام او حلال کې وایلا مدینه او لګل مدین ته دا ورور شعیب علیہ السلام نو قال شعیب علیہ السلام اسما قوم اعبدوا الله بندگی خاص کې د الله لپاره نشتره تاسو لپاره سو حقدار د بندګۍ غیر د الله نه قد جاءتكم بينة من ربكم یقین راغلی تاسو له ښکار دلیل تر بدرب تاسو فاوفل کیل والمیزان پرواله کوي په پیمانه کې او په تول کې مکه مو په خلق باندې داغو شایان یې مالونه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اورانه مکه په مکه کې پس د اصلاح داغینا دا کا تاسو لپاره غوړه کچر تاسو مؤمنان استئ نه پتا سره لپاره غوړی ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله امکه خود قوم دلالت ذکر شوه هغه گمراهی وا وس اضلال ذکر کی ها بل دعوت کول گمراهی تا بل گمراه کول ولا تقعدوا بكل صراط نوم کې تاسو په هر لار کې تعدون چې خلق یې روي وتصدون عن سبيل الله ومن کوي دا الله لار من اغصب ما من چې ما راوړي وتبغونها عوجا او رټوي په دې لار د الله کې کوګواله لا کې وس خلق کې نوري وها چې کوم کس بروانو د شعیب علیہ السلام خاطبه ته باندې کو دي خاطبه نه ځای ښه اصله به لار شوه داګه دا خبره بنه منئ واذکروا یاد کې تاسو کرشتا سو ویلګو نه فکثرکم الله ډیر کړی وانظروا ګور تاسو کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شان چاند پار دورانی کوونکو وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا دام غره داخل دی په قول د شعیب علیہ السلام کې دا غره محاکمه او دعوت ته خو په تربیه سره ښه او په دې کې تخفیف هم پروت دی وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ کچرته وړه په تاسو کې ایمان راوړي په هغه چې څه پرالی غلې شو ما وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا بل ایمان راوړي فاصبروا صبر کوئ ښه حتى يحكم الله بيننا چې الله فیصله کوي زمنګ په منځ کې الله غره فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين دیکھو صلی الله تکذیب بیانې د قوم او علی مشران او کسانو چې غټ ځان غټ ګڼل او د قوم د شعیب علیہ السلام نه استكبروا من قومه ځان غټ ګڼل وتوي چې لنخرجنك يا شعيب خامخ او باس بتا یا شعیب او هغه کسان چې مان راوړې تا سره من قريتنا د خپل کلینا زموږ د کلینا خاطه به د کلینا وشو او لتعودن في ملتنا یا به واپس کیږي بیا زموږ په دې دین کې یا خو زموږ دین له بیرته راځي او کنه ګوره د کلینا د شړو عاد باندې اشکال داري عود دې ته ویل کیږي واپس کېدل حالت اصلي ته دنه خدا معلومیږي چې ګوره مکه شعیب علیہ السلام ملائکه بالله کافرو او د څخه نه ده یو پیغمبر باندې کفر تیر شوی نه دی نو دې کې عود سمانا شو بعض وی ګور ابن عتیه وی په دې کې د عود معنا د سیرورت ها او لا تعودن معنا لا تسيرن تبع راشد زمنګ دین ته یا بعض وی ګور ار کړه چې شعیب علیہ السلام ګره مخ کې نه په قوم کې وسیدا او دعوت نه کو نو خلکو پیدا ګمان کوي چې زمنګ ملګری دی دا خدای غو ملګری نه وو خو لیکن خلکو پیدا ګمان کو زمحشری وی دا توعدن کې خطاب دی د مؤمنانو ته چې تاسو به ګوره به تراوړې زموږ دین ته قال ولو كنا كارهين ویل دا اگر کوم دا کار بد غنو به تاسو موږ غړوي خپل دین ته قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها دام داخل دی په قول شعیب علیہ السلام کې یقینا دروغ ویلی من په الله باندې کوم واپس شول تاسو په دین کې کوم ور درغلو کنه تاسو دین ته
نمنګ وګوره دروغ ویلي ښا بعض خلک موي کنه کدا پلانې کار ماو که ما به دماغ دی وخت خرابي ولا اوس دماغ خراب دی وای که څنګه ما به دماغ خرابي کدا پلانې کار ماو کو او لتعودن فی ملتنا قالب تراینا علی الله کذبا من به تړي په الله باندې دروغ جوړ کړي به می دروغ ان عدنا فی ملتکم کمن واپس شو تاسو په دین کې پس تاغه چې الله ته موږ تخلاصي را کړی دی وما يكون لنا ان نعود فيها او ندی روا موږ پاره چې موږ په دې کې به واپس شو مگر هغه چې الله یو غواړي په دې ملګرو کې اب به مرتب کیږي چې الله یو غواړي وسع ربنا كل شيء علما فراخ زمنګ رب ارشلا په اعتبار د علم باندې خاص په الله باندې موږ ځان سپارلې دي ربنا افتح بيننا وبين قومنا اي زمنګ رب جدای راول زمنګ او زمنګ قوم په منځ کې بل حق په انصاف باندې یا په رښتیا باندې او تقول دې فیصله کوونکو نه وقال مرء الذين كفروا من قومه لن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون کله غوړې چې د دې خلکو دغه دباو کوم फायदा ونه کړه ښا د کلی نم غوړې شړو وره وجنو مخا واپس کوم دغه फायदा ونه کړه ښا او دوی یو بل طرز اختیار کړه بل طرز خپل قوم ته بیان شروع کړ او یا کسانو چې کافران دي من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لئن تبعتم شعیبا کچره تاسو خبر او مده د شعیب دا اوس ګوره دباو چې په ایمان والو باندې ښه کته دا خبر او تاسو بچي بده وخت تاوان نه استي تاوان والا بشي بس ونی ولا غون الرجفه زلزلي ونی والفاصبحوا في دارهم جاثمين دې باندې ګوره په هوت راغلي زلزلہ پر راغلي صيحه پر راغلي دا نو ګوره په دې باندې دوه عذابونه دي چغه پر راغلي دا چغه سره په خوا کې زلزلہ راغلي دا یا چغه پر راغلي دا هغه چغه چړي ولا درسولې دی ښه بسونی ولا غوی در الرجفه زلزلې فاصبحوا في دارهم بسبا کا وای په خپل کورونو کې جاثمین خپل مخبرات الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها داغه دا قول په مقابله کې ښه هر کله ګوره چاغي ویلو ښه تاسو ګوره خاسرین است کړ دي پیغمبر خبره مو وندله دیات کې به وای چې نه د مخالفین خاسرین دي ښه خاسر هغه څو چاغي تکذیب کړي الذين كذبوا شعيبا کسان چې هغه تکذیب کړي د شعیب علیه السلام الله د استباق کلم یغنو فیها گویا دوی نو آباد شوی په دې کلی کې گویا بالکل په دې کلی کې اوسېدل نه دي ښه الله د استباق کړي تجارو کو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کسان چې هغه تکذیب کوي د شعیب علیه السلام دوی تاوانین دي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين فتولى عنهم دلیل په دې مسله باندې چې کله غوړې په کافر باندې مشرک باندې الله عذاب راولېږي خپکیږي پیما یا رب پلانې وي زمون خپلوانو د څه کارو شو فتولى عنهم بس واو خداغوینا وقال ویل یا قوم ازما قوما ور خپل قوم دي وروي لقد ابلغتكم رسالات ربي تاسو لا ما ورسول پیغامونه زما در رب ما در پیغام را ورسو او خیر خوای مستاس طلب کړه فكيف اسا زبسنګ خپشما په قوم کافر باندې تاسو نه مدلانو وسنګ خپشم په تاسو باندې وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء دا د مخ سره ولګوي ار کله غواړي چې الله د انبیاء دعوت ذکر کړ او د قوم مخالفت الله ذکر کړ نه الله اوس عام قانون ذکر کوي ښا همیشه د پاره غواړي چې الله پیغمبران لګري دي نو په قوم باندې الله امتحان کړي ښا امتحان او نه دی لګره موږ په قوم کې یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالباساء مگر نیولې موږ داغه اهل په تکلیف بدني باندې مالی باندې ښا و ضرر په تکلیف بدني باندې کله چې موږ په قوم کې پیغمبر ولېګو پیغمبر دعوت وکي او قوم مخالفت وکي داغه نه بعد الله به عذاب راولېږي ښا امتحان راشي بدني او مالی د دې لپاره چې هغه الله تعجز وکي
ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ارکله ګور مخکې تیر شو ګور آیات کې امتحان مصیبت باندې، اوس امتحان دی په نعمت باندې. ښه نعمت باندې. ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة، بیا موږ راوړو په ځای د بدۍ باندې ښایسته حالت، په ځای د بد حالت باندې. اول الله په دې خلکو باندې مصیبت راوړي کدي سره اصلاح شي، که اصلاح نشي الله ورته ډېر مال ورکي کدي سره اصلاح شي، نو بیا په الله عذاب را لېږي. ښه ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة، بیا موږ راولو په ځای د بد حالت باندې ښایسته حالت. حتی عفوا، تر دې چې هغوی ښه ډېر شي، ښه بچي هم ډېر راوړي او مالونه هم ډېر شي او لښکر هم ډېر شي. وقالوا دوی وایي قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقینا رسېدلی زموږ مشرانو ته تکلیف بدني او تکلیف مالی. ضراء تکلیف بدني او سراء مر الضراء والسراء تکلیفونه همدارنګه خوشحالۍ. څه معنا؟ دا د زمانې طریقه ده. کله بس خوشحالي راځي، کله خفګان راځي، کله خوشحالي کله خفګان. نه موږ باندې مخکې ګوره خفګان اوس خوشحالي، دا د زمانې طریقه ده. نو دا ګردش د زمانې دی. وایي وقالوا دوی به ویل قد مس آباؤنا رسېدلی زموږ مشران ته الضراء تکلیفونه او سراء خوشحالۍ، تکالیف هم پرې راغلي، خفګانونه وغیره، خوشحالي پرې راغلې ده. نو په موږ به هم راځي همداسې. بس الله وی راونیول موږ هغوی ناڅاپه او دوی نه پوهېدل. دوی نه پوهېدل ګورئ چې دا امتحان، دا کله چې دا مصیبت راځي یا کله چې نعمت راځي دا صرف امتحان دی، خو لیکن دوی ته دا عبرت نه اخیسته. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. دا د مخکې واقعات سره تعلق لري. ښه هغه دا ګورئ چې مخکې واقعاتونه دا مسله معلومېږي. کله چې ګوره انسان ځان د شرک نه بچ کوي نو الله به هغې باندې برکتونه نازلوي. ښه برکتونه. او کله چې انسان ځان د شرک نه بچ کوي، شرک پکې ښه هغې باندې الله خو برکت نه رالېږي، مال ورته الله پې اقوى تعالی کله کله مال ورکی نو په هغې کې امتحان غرضي. ښه که چېرته کلواله امن ایمان راوړی وی، واتقوا تقوا یې کړی وی، یعنې ځان یې بچ کړی وی د شرک نه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، موږ به راکولاو کړی په هغې باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې. ګوره مخکې ګوره په مصیبت کې په امتحان کې ویلي وو، هلته یې ګوره ویلي چې موږ به پرې راکولاو کړو ابواب کل شی، دروازې، او دې ګوره وایي چې موږ پرې راکولاوو ښه برکتونه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ولكن كذبوا، لیکن تکذیب وکړه هغوی نه، بس راونیول موږ په سبب د هغې اعمالو چې هغوی کول. افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. هر کله ګوره چې مخکې آیاتونو کې الله د مخکینو خلکو حال ذکر کړ، اوس په دې آیاتونو کې الله د موجوده خلکو حال ذکر کوي، کوم چې په زمانه د نبی علیه السلام کې او د هغې نه بعد. آیا په امن دي د کلو والا چې را به شي په هغې باندې باسنا زموږ عذاب بیاتن په حالت د شپه کې او دوی به ودوي په امن دي. څه نه، کله چې دوی مخالفت کوي په دوی به م عذاب راځي د شپې، لکه په هغوی چې راغلی و. او امن اهل القرى، آیا امن والا دي، آیا په امن دي کلو والا د دې خبر نه چې راشي په دوی باندې باسنا زموږ عذاب دوحن د ساخت وخت کې او دوی لوبې کوي. افامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. مخکې و دوه خاص اوقات ذکر شول، د شپې او د ساخت وخت، اوس عام وخت ذکر کوي، عام وختونه. آیا په امن دي د الله د مکر نه، د الله د عذاب نه؟ په امن دي. فلا یامن مکر الله، نه بېغمه کېږي د الله د عذاب او د مکر نه مګر قوم تاواني. کافر انسان چې هغه د الله د عذاب نه بېغمه وي، هېڅ غم ورسره نه وي. مؤمن چې هغه یېرېږي. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. آیات کې بزورونه ښه او تخفیف دنیوي. اولم یهدي، آیا نه دا ښکاره شوي کسانو ته چې میراث کې وړي هغوی ځمکه پس ته اهل د هغې نه الله نشاء که موږ وغواړو اصبناهم او به رسوو موږ هغوی ته عذاب په سبب د ګناهونو د هغوی باندې. ونطبع على قلوبهم،
او موږ به مهر و دغه پړونو باندې به دوی چې خبره نه اوري فهم لا يسمعون خبره بناوري بها. تلك القرآن نقص عليك من انبائها. دی آیت کو صلی الله د مخکنو قومونو حال ذکر کړي لپاره تذکر د موجوده خلکو. دا مخکنی قومونه الله وایي چې موږ دې باندې غوړې موږ داغه حال تاسو لا بیان کړ. نو باید د موجوده خلک داغه نه عبرت والی ښه عبرت داغه نه والی. تلک القرى دا کل والا چې دی نقص علیکا بیان کوم ته باندې بعضی خبرونه دا وی ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات یقین راغلی وغوتا پیغمبران په واضح دلایل باندې بس نو هغه چې ایمان راوړې ما کذبوا من قبلو په سبب دا هغه چې هغه تکذیب کړو مخکنه تکذیب دا هغه چې سبب شې پاره د رستنی کفر ښه رستنی کفر د دې رستانو خلقو حال مشابه د مخکنو سره. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین ام دقه سي الله ټاپوي په روند کافرانو باندې به خبر اثر نه کوي. وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. دا د مخکنو سره متعلق دی ښه دا سره او دا ولې د دې پر علت مشترکه ده. مخکنو خلقو چې کفر کاو او رستانو کفر کاو دواړه غره فاسقان خلقو او دواړه چې واده خلاف خلقو ښه دواړه. وما وجدنا لاكثرهم من عهد موږ نه د من دکړه د اکثر داغو د پاره وعده یعنی په وعده باندې ودرېدل. وان وجدنا اكثرهم او یقینا من دکړي موږ داغو اکثره لفاسقین بدکارا نمخکینم د سیو خاور رستنیم هم د سیو مخکنو بم وعده ماتولې او فسق وکاو رستنو بم وعده ماتولې او فسق وکاو. وما وجدنا لاكثرهم من عهد موږ ندی مندل اکثر د پاره وادي نه په واده باندې کلکواله او ندی مندل موږ اکثر داغه یا یقینا مندل اکثر داغه موږ له فاسقینا خامخا بدکارا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت